دا وخت د میش سره د خیسور رسیدونکو او د خیسور د حیات خان د واقع ماسټر مایند یحیی وزیر میش سره نوسته دنه میش پښتنه کی چې د سره جرګه وا د ریمل خان پام باندې د حیات خان په نوم باندې هغه زوی مشرون ملکونه جمع شوي د حکومت هغه ته د یو راغلی وي هغه نه میش داسې خبر شوي دا سنه سو واقعیا شوي دا وخت میش سره یحیی نوسته دنه میش خپل پښتنه کی د سره څه پیښ ولا زوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میش کلا پام ته ورسېدلی د ریمال پام ته بیا چې خلیزه ورته چکېدل خلی مې دته تصدیق هغه نه الټا سیول عسکریه هویه چې په سیول جمع شوي او ورسره چې کوم سمسرې وې د آکاسون چې د ملکون دي اور سره وي چې کله زه باندې ادارې کې زه په مځکه وچوله په موږ داسې تشدد وکړه په موږ په لګاته وختله په موږ د پوسه کونې وچوله او بیا یې پانه بعد زه 2 غنټې د ونیوله قسم تشددي په موږ وکړه چې هغه د مو زخمینه وس په ملشه هشتا دي او هغه بعد زه 2 غنټې د په جیل کې تیر کړله جیل مو ته روکه انا بعد مو پتراپا تقریبا 2 کیلومتر مو رفتار پتراپا زنه وکړه بیا د ورسته مو شه پسې وی او په مو چې کیم تشدد کړی دا زه ټول تفصیل پیرانه شه درکولای مو جرم داو چې مو د حیات مظلوم هغه اوس مو دنیو ته رسولای و مو جرم داو بیا زه ټول ته ویا هار کچره سیول دو کچره بلا مقمدات ویایم چې موته د انصاف ملاو شي حیات د انصاف ملاو شي چې کیم قانون ملوثي پشه احسم سریوی یا سیول عسکریه دو هاته داسې سازوبر پېشي لکه څنګه مستشدد شوی دی او زوی والی ټکولی شوی ډېره مننه